الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزتمند مشرانو، دا کوم آیت مبارکه چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کوم او کوم حدیث شریف چې ما ستاسو په مخ کې وویلو، د دې تعلق د اسلام د یو عظیم شان رکن او عظیم عبادت، اهم عبادت د حج د فریضې سره دی. یعنی د دې آیت او د حدیث تعلق د حج سره دی. حج د اسلام په بناګانو کې یو اهم بنا او اهم بنیاد دی، اهم رکن دی. د اسلام د لپاره 15 شیونه د بنا حیثیت لري او د بنیاد حیثیت لري، چې په هغه کې اولنې نمبر توحید دی، د الله تبارک وتعالى د وحدانیت قائل کېدل، چې الله تبارک وتعالى وحده لا شریک دی. د شهادتین اقرار کول، یعنی د دې خبرې گواهی ورکول چې د الله تبارک وتعالى نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالى بنده او رسول دی. نو یو بنا د اسلام دا د شهادتین اقرار کول، دویمه بنا د اسلام منځ، او دریمه بنا د اسلام زکات، څلورمه بنا د اسلام حج، او پنځمه بنا د اسلام روزه ده. او په بعضی روایتونو کې د توحید په ځای باندې د شهادتین په ځای باندې د جهاد تذکرہ راغلی ده. یعنی 15 شیونو ته ارکان د اسلام ویل شوي دي: منځ، روزه، حج، زکات او جهاد. دا 15 شیونه د اسلام لپاره د بنیاد حیثیت لري. نو د حج متعلق به موږ او تاسو یو څو خبرې کوو. اولنې خبره ده چې حج کله فرض شوی دی. دویمه خبره ده چې حج په چا باندې فرض شوی دی. دریمه خبره ده چې د حج فضیلت څه دی. او څلورمه خبره ده چې څوک چې د طاقت او د استطاعت باوجود حج نه ادا کوي، د دې څومره ګناه ده. نو اولنې خبره ده چې حج کله فرض شوی دی. د دې په باره کې د علماء کرامو مختلف رائے دي. یو رائے په دې کې دا موجوده ده چې حج په 5م کال د هجرت باندې فرض شوی دی، 5مه هجری باندې فرض شوی دی. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته تشریف راوړو، د دې په 5م کال باندې حج فرض شو. دویمه رائے پکې دا ده چې حج په 6م کال د هجرت باندې فرض شوی دی. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه دراتلونه مدینه منوره د دینه 6 کال پس حج فرض شوی دی په 6م کال د هجرت باندې. او دریمه رائے پکې دا ده چې هغه رائے مضبوطه ده، راجحه ده. هغه رائے دا ده چې حج په 9م کال د هجرت باندې فرض شوی دی.
یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته تشریف راوړو نو د دې په نهم کال باندې حج فرض شو او چې کله په نهم کال باندې حج فرض شو نو په پیلنی کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج د قافلې امیر جوړ کړ او هغه حج ادا کړ او بیا چې کله راتلونکي کال شو لسم کال د هجرت شو نو په دې کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د حج امارت وکړو او څلوېښت زره صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حج په مبارک سفر باندې لاړل او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې اولنې او اخرنی حج وو او په دې کې مشهور خطبه ورکړې و چې هغه خطبه په تاریخ کې د حجۃ الوداع په نوم باندې یادېږي چې په هغه کې د ژوند سره تړلي ټول احکام ذکر کړي وو که هغه د عبادتو سره متعلق وي که هغه د معاملاتو سره متعلق وي که هغه د معاشرت وي که هغه د اخلاقیاتو سره تړلي وي دغه ټول احکام نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خطبه د حجۃ الوداع کې ذکر کړل نو راجح مذهب دغه شو چې حج په نهم کال د هجرت باندې فرض شوی دی نو د کوم آیتونه چې ما تاسو په مخ کې تلاوت کړل یا کوم حدیث شریف چې ما تاسو په مخ کې ولوستو نو د دې حدیث شریف او د آیتونو نه دغه معلومیږي چې حج یو اهمه فریضه ده همدغه رنګه د ټول امت په دې باندې اتفاق دی چې حج د ارکان اسلامونه یو اهم رکن دی لہذا که د حج د فرضیت نه یو سړی انکار وکي هغه سړی کافر کیږي د اسلام د دایره نه خارجيږي او که یو سړی د فرض کېدو باوجود دغه حج نه ادا کوي نو هغه سړی فاسق ګرځي تارک د فرض ګرځي لکه یو سړی چې فرض منځ نه کوي دغه فرض منځ نه کوونکی ته مونږ فاسق وایو او که یو سړی د فرض منځ نه انکار وکي نو دغه کس ته مونږ کافر وایو ځکه چې دا په اسلام کې د فرض نه انکار وکړو د ضرورت دین نه د انکار وکړو دریمه خبره ده چې حج په چا باندې فرض شوی دی نو دې باره کې مونږ تاسو آیت ویلو آیت کې الله تبارک وتعالى فرمایي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا د دې آیت ترجمه ده چې ولله خاص د الله د رضا لپاره دی علی الناس په خلق باندې یعنی خاص د الله د پاره د الله د رضا د پاره لازم دی په خلق باندې حج البيت حج د بیت الله شریف من استطاع الیه سبیلا نو په دې آیت کې یو قید ور سره ولګولو یو شرط ور سره ولګولو چې حج د بیت الله شریف په خلق باندې فرض دی خو په هغه خلق باندې څوک چې استطاعت لري څوک چې طاقت لري او د دې طاقت څه معنی ده د استطاعت څه معنی ده څومره استطاعت شرط چې د اغه نه پس په سړی باندې حج فرض ګرځي نو د دې باره کې امام شافعی رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې د استطاعت معنا دلته دا چې د کوم سړی سره چې مال او دولت وي په هغه سړی باندې حج فرض دی اگر کده په خو باندې شلوي اگر کده هر څومره بیمار وي خو بده باندې حج فرض دی دا د امام شافعی رحمه الله او د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب دی امام مالک رحمه الله فرمایي چې د استطاعت مطلب دا دی چې د تندرست وي د صحتمند وي د سره کمال او دولت وي او کني د دې هیڅ تعلق نشته د دې آیت سره استطاعت مطلب دا دی چې د به صحتمند وي نو پاتې شو د پیسو خبره چې توای چې د هغه لپاره د تلو راتلو خرچه کیږي نو امام مالک رحمه الله فرمایي چې د به مزل کوي چې په کوم ځکه د پیسو ضرورت شي الته د مزدوري وکي ځان له پیسې وګټي بیا د په هغه پیسو باندې سفر شروع کی بیا د چې کوم ځکه پیسې ختم شي الته بیا مزدوري وکي بیا د پیسې جمع کی بیا د مزل په شروع کی نو په دې طریقې سره امام مالک رحمه الله فرمایي چې د به حج د بیت الله شریف ته خانه کعبه ته ځان رسي نو چې هر څوک صحتمند وي تندرست وي په وجود باندې روغ رمټ وي نو د امام مالک رحمه الله د مذهب مطابق په هغه باندې حج فرض دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي زمونږ تاسو مذهب دغه دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې چا سره چې زاد او راحله وي
یعنی د تلو او راتلو خرچه وي او سامان وي د سفر د پاره سورلې وي نو په دغه کس باندې حج د بیت الله شریف دغه فرض دی. د استطاعت معنا امام ابو حنیفه رحمه الله په زاد او راحله سره کوي، یعنی د کوم سړی سره چې د تلو راتلو اسباب برابر وي نو دغه کس باندې حج د بیت الله شریف فرض دی. خلاصه د خبرې دغه شوه چې د کوم سړی سره چې د تلو او د راتلو خرچه وي، زاد او راحله ور سره موجود وي او دومره پیسې ور سره موجود وي چې د حج د سفر پوره کېدو پورې د اهل او عیال خرچه پوره کیږي، د کور خرچه پوره کیږي او د صحتمند او تندرست وي، نو زمونږ د مذهب مطابق په د باندې حج د بیت الله شریف دغه فرض دی. او حج د بیت الله شریف په ټول عمر کې صرف یو ځل فرض دی، بار بار نه دی فرض. کچا یو ځل دا فرض ادا کړل نو بیا چې ادا کوي نو دا نفلی حج دی. او په حرام مال باندې حج د بیت الله شریف کول دا مکروه تحریمی دی، یعنی حرام ته نږدې دی. او همدغه رنګه د کور خرچ چې نیوي پریخي، کور ولا هم د سي پریخي د تلوي حج ته، دغه عمل د انسان دغه عمل د حاجی دا مکروه تحریمی دی. د کور د پاره به د خرچ اسباب پرې دی چې څومره ستا سفر دی د حج کا 13 ورځې کا 60 ورځې کا 40 ورځې د دې 40 ورځو خرچه به د کور د پاره پرې دی، هغه نه پس به حج ته ځي. نو اولنې خبره ممتاز دا وکړه چې حج فرض شوی دی په 9 هجری کې فرض شوی دی، د هجرت په 9 کال باندې فرض شوی دی. دویمه خبره ممتاز دا وکړه چې حج په هغه چا باندې فرض دی چې څوک مسلمان وي، عقلمند وي، بالغ وي او صاحب د نصابي، یعنی دومره څه پیسې لري چې په هغه باندې د تلو او د راتلو انتظام برابرول شي او د تلو راتلو په دوران کې چې د کور ولا څومره خرج کیږي د هغه انتظام برابرول شي او د په صحت باندې تندرست وي، نو په دغه کس باندې حج د بیت الله شریف دا فرض دی. اوس راځو دریمه خبره ته چې د حج فضیلت څه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. چې د الله د رضا لپاره خالص د الله د رضا لپاره حج د بیت الله شریف وکړو. د ټکو ته خیال کوئ په آیت کې بار بار دا راځي چې ولله خاص د الله د رضا لپاره، په حدیث شریف کې دا راغلی چې لله خاص د الله د رضا لپاره. د دې معنی به بیا وروسته ذکر کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج لله، چې خالص د الله د رضا لپاره حج د بیت الله شریف وکړو، فلم يرفث الته فحشګوي او نکړه، کنځلې او غلط خبرې اترې او نکړي، جنگ او جګړې او نکړي، ولم يفسق او څه د فسق کاری او نکړو، څه ګناي او نکړو، رجع كيوم ولدته امه. نو دې چې کله د حج نه واپس راځي دې بدسه را واپس کیږي لکه د مور نه چې را پیدا شوی په هغه حالت کې چې څنګه د ګناهونو نه پاک وي. نو دغه رنګ چې حج د بیت الله شریف وکي او د شریعت د شرایطو مطابق وکي نو دې بم د ګناهونو نه دسه پاک وي، دسه بصاف وي لکه یو وړوکی ماشوم چې پاک او صاف وي. نو دا د حج فضیلت دی. اوس راځو دې خبرې ته چې که یو سړی د طاقت باوجود حج نه ادا کوي دا هغه څومره ګناه ده. نو د حدیث شریف مفهوم دا دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د طاقت باوجود با حج ادا نه کو، یعنی یو سړی ته څه مرض مانع نشو د حج د ادایګۍ نه، یو ظالم بادشاه هغه د حج نه منع نه کو، د دې باوجود چې د وس او طاقت لرلو د سره د لارې اسباب برابر او د حج ادا نه کو، نو دې چې مړ شو نو د خوخه ده کدی يهودي مري کدی عیسائی مري. په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت وعید او ولید د هغه خلکو د پاره چې څوک وس او طاقت لري، استطاعت لري، صاحب د قدرت وي، د هغه باوجود د حج د بیت الله شریف نه کوي، نو د هغه د پاره د وعید او ولید چې د محشر په ورځ باندې بعد د دوی حشر زما په امت کې نه کیږي. دا بدای یا د يهوديانو سره حشر کیږي یا به د عیسایانو سره د حشر کیږي. نو دا د حج د نه کولو وعید دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک فرمان دی. اخیری خبره ده چې کومه مونږ تاسو ویل چې بار بار په آیت کې د اغي طرف ته اشاره کیږي
آیت کې مونږ تاسو دا ویل چې ولله خاص ته الله د رضا لپاره. حدیث شریف کې مونږ تاسو دا ویل چې من حج لله چا چې حج وکړو خالص ته الله د رضا لپاره. نو د دینه اشاره دا ملويږي چې حج دغه رنګ فریضه ده لکه څنګه چې د مونږ یو فریضه ده. حج د عبادت ته لکه څنګه چې روزه یو عبادت ته، څنګه چې زکات یو عبادت ته، څنګه چې جهاد یو عبادت ته. نو همدغه رنګ حج یو عبادت ته. دا څه د سیر او د تفریح ځای نه دی، دا څه د چکر ځای نه دی، دا د ځان د خودنې ځای نه دی چې په دې کې ته ځان خودنه وکړي. نو د دینه بر رسم او رواج نه جوړوي، دا به د عبادت په طریقې باندې ادا کوي. لکه مونږ تاسو چې مونږ وکړو نو مونږ تاسو مونږ د عبادت په تور باندې کوو، د رسم او د رواج په ځای باندې د عادت په تور باندې نه ادا کوو. نو همدغه رنګ چې حج ادا کوي، حج به د عبادت په نیت باندې ادا کوي، د الله تبارک وتعالى د رضا په نیت باندې به ادا کوي. نو چې کوم زمونږ تاسو په معاشره کې بدعات مشهور شوي دي، رسمونه او رواجونه جوړ شوي دي، هغه رسمونه او رواجونه دادي چې مونږ تاسو لاړ شو حج ته. محترمو د شیطان چې کوم دی، شیطان انسان اول عمل ته نه پریږدي چې دی عمل وکړي، یا چې کله دی عمل وکړي هغه عمل حفاظت ته نه پریږدي. یعنی انسان هغه عمل محفوظ نشي پاتې کولی د انسان د چال نه، د مکر او فریب نه. اول خو دې ته نه پریږدي چې ته حج وکړي. چې کله ته حج کوي ذهن کې دا سوالات درچي چې یاره 14 لک خرچه کیږي، د دې په ځای باندې یو پلاټ والا، د دې په ځای باندې کاروبار وکړه، دغه پیسې په کاروبار کې ولګوه، ګټه به پې وکړي. نو اول خو دې عبادت ته نه پرېږدي. بیا که ته حج ته لاړې، دغه حج ته ادا کړو، عبادت دې وکړو، تکلیف دې برداشت کړو، خرچه دې وکړله، سفر دې وکړلو، هلته دې مشقت برداشت کړلو، نو بیا دغه عبادت محفوظه نه پرېږدي. بیا ستا په زړه کې ریا او تکبر اچوي. ریا او تکبر په دې طریقې سره اچوي چې ته به هلته ویډیوګانې کوي، ته به هلته سیلفي وباسي، تصویران به وباسي. بیا چې کله واپس راشي مخکې نه به ټلیفون وکړي چې ما ته 2 یا 3 ګاډي ښه مضبوط جوړ کړي، ښه په ګلانو باندې جوړ کړي، ځکه چې ما حج کړی دی. او بیا چې کله کلي ته راشي 3-4 ورځې دې کټونه اچولي، روټۍ کوي، مختلف میلمانه راځي، مبارکۍ درکوي. نو په دې طریقې سره ستا چې کوم اهم عبادت وي، تا چې کوم تکلیف کړی و، تا کومې پیسې لګولې وې، 14-15 لاک خرچه دې کړې وه، هغه خرچه فضول ضایع کړي، هغه عبادت ستا فضول ضایع شي د دې رسمونو او رواجونو د وجې نه. څه ضرورت دی دې ته چې تا ته هارونه واچولی شي؟ څه ضرورت دی دې ته چې تا ته ګاډي جوړ کړلی شي؟ څه ضرورت دی دې ته چې 3-4 ورځې ته میلمانه ساتي؟ ولې تا خو عبادت کړی دی. په عبادت باندې دې خو څوک یو بل ته هارونه نه اچوي، دا خو ستا ډیوټي ده، د الله د طرف نه ستا یو فریضه وه چې تا ادا کړله. لکه زه یو آسان مثال در کوم، مونږ تاسو منځونه وکړو، نو منځونو نه پس یو بل ته هارونه اچوو، یا مونږ تاسو روژې ونیسو، روژه ماتې نه پس یو بل ته هارونه اچوو، یا د یو منځګزار دپاره څوک استقبال ته راغلي دي چې ګاډۍ په ګلانو باندې جوړ کړي وي، یا چا په دې باندې روټۍ کړې ده چې یاره ما مونځ وکړو نو زه په دې باندې روټۍ کوم، زه په دې باندې صدقه کوم. نو همدغه رنګې حجم یو عبادت دی، یو فریضه ده. دا فریضه ادا کړله، بس غلی لاړ شه، حج فریضه ادا کړه، عبادت وکړه چې الله تبارک وتعالی دغه فریضه ستانه قبوله کړي، او بیا غلی راشه چې څوک خبر هم نشي. نو الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو دغه عبادات د محفوظه کولو توفیق را نصیب کړي. یو حدیث شریف دی چې په هغې کې دې طرف ته اشاره موجوده ده چې کوم زموږ ستاسو په زمانه کې دغه د عباداتو باندې د ریا او د تکبر یو عادت جوړ شوی دی، یو رسم و رواج موږ تاسو د عبادت نه جوړ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یاتی علی الناس زمان یحج اغنیاء الناس للنزاهة، چې په خلکو باندې به یو داسې وخت راشي چې د دوی مالداران چې حج کوي نو به د سیر او د تفریح دپاره کوي، د چکر دپاره به مکې او مدینې ته ځي. لکه څنګه چې سړی لندن ته ځي، فرانس ته ځي، سویزرلینډ ته ځي، یا مری ته ځي، نو همدغه رنګې د چکر دپاره به دوی مکې او مدینې ته ځي. واوساطهم للتجارت، او کوم چې درمیانه طبقه د میډل کلاس فیملی ده، هغه چې د حج دپاره ځي نو د تجارت په نیت باندې به ځي چې د دې طرف نه هم د تجارت دپاره لږ سامان یوسي او د هغه طرف نه هم د تجارت دپاره لږ سامان راوړي. وقراءهم للرياء والسمعة،
او د دوی قاریان چې کومي د دوی علما چې کومي اج حج کوي نو د تکبر د پاره به کوي د ځان خودنی د پاره به کوي چې خلک وایي چې یاله فلانی مولوی صاحب 15 حجونه کړی دي فلانی حاجی صاحب 10 حجونه کړی دي نو د تکبر او د ریا د پاره به د عمل کوي او فقراءهم للمسأله او د دوی غریبان چې کوم دي فقیران او مسکینان چې کوم دي دا چې د حج د پاره نو د سوال په نیت باندې بچي د دې لپاره بزي چې زبال ته په مکه کې یا په مدینه کې یو بل سوال زارې کوم او پیسې برا غونډې کوم نو دغه حدیث شریف کې اشاره موجوده ده د خبرې ته کوم چې زمون تاسو په دې زمانہ کې رایج دي چې مالدار سړی چې د حج د پاره د سیر او د تفریح په نیت باندې بزي درمیانه سړی چې د حج د پاره نو د تجارت په نیت باندې بزي ډیر خلک به د حج په ویزه باندې لاړ شي البته بیا منډه کوي ورنه او بیا خپل کاروبارونه کوي خپل ډیوټي کوي او علما چې د حج د پارازین او هغه د تکبر او د ریا د پارازین یاره فلانی مولوی صاحب 15 حجونه کړی دي ډیر دیندار سړی دی ډیر نیک انسان دی او غریب سړی چې د حج د پارازین نو د سوال د پارازین بزي زمونږ تاسو پاکستانیان وګوره څومره خلک ډیپورت کیږي دا غزینه ولی ډیپورت کیږي د دې د وجنه چې هغه سوالونه کوي په سوال باندې مشهور دي چې سوالګری دي فقیران دي فرضه کې ناس کو سوال کو چې یار 10 روپے راکړه الله په نوم باندې 15 روپے راکړه الله په نوم باندې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وخت پیشنګوئی ډیره مخکې کړي و او هغه زمانہ مون تاسو په خپل سترګو باندې ګورو چې کوم یو عمل کوو د دې لپاره کوو چې خلک مون تاسو ګوري خلک متاثر شي خلک دا وایي چې یار دا څومره نیک دي څومره عبادت گزار دي حالانکه محترم ممتاز مخکې ویلو چې د منافق په علاماتو کې یو علامه دا ده چې هغه خپل اعمال د خلقو د خودنی د پاره کوي د ریا او د تکبر د پاره کوي او دغه علامات د علامه د چې په دې کې څه شک او شبهه نشته ځکه چې قران عظیم شان دغه علامه ذکر کړی ده قران عظیم شان کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم مفهوم د دې آیت دا دی چې منافقین الله تبارک وتعالى ته دوکه ورکول غواړي دوی الله تبارک وتعالى ته دوکه ورکوي په خپل اعمال سره یراؤن الناس مخکې آیت دغه دی تفصیلی آیت دی یراؤن الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا خلاصه د دې دا ده چې دوی چې دغه عمل کوي د خلقو د خودنی د پاره کوي ولا یذکرون الله الا قلیلا دوی د الله تبارک وتعالى ذکر نه کوي مگر ډیر لګي کوي یعنی دوی چې د الله ذکر کوي نو خالص د الله د رضا د پاره نه کوي بلکې د خلقو د خودنی د پاره د ریا او د تکبر د پاره د خلقو د متاثر کولو د پاره نو الله تبارک وتعالى دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب